او بخنه غواړو ستانه ونؤمن بک او ایمانم دې پتا باندې ونستغفرک او بخنه غواړو ستانه ونؤمن بک او ایمانم دې پتا باندې ونستغفرک او بخنه غواړو ستانه ونؤمن بک او ایمانم دې پتا باندې واخر دعوانا الحمدلله. چاته اوس مشکل نشته کنه؟ الحمدلله رب العالمین. الله مونږ چې کوم درس ولوستو خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي. د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت الفت او محبت باندې خدای وګوري. الله ستا رضا له راغلی دي، ستا دین زده کړې له راغلی دي، ستا د حبیب ذکر له راغلی دي. الله د فرښتو مجلس دی. د دې حاضر مجمع چې زړونو کې څه قسم شرعي مقاصد دي او مقصدونه دي، حاجتونه دي، الله د خپل در نه پوره کړي. الله حاضر مجمع د هر قسم آفات او بلیاتو نه خدای وساتي، د هر قسم تکلیفونو او دردونو نه خدای وساتي. الله د هر قسم بیمارونو خدای وساتي. په دې حاضر مجمع کې بیماران دي، اسپیټالونو کې بیماران دي، کورونو کې بیماران دي. الله شفاء کامله عاجله مستمره او نصیب کړي. زما بچنګي ته دعا وکړئ، زوی مې بیمار دی ډېر روزونه، په اخلاص سره دعا وکړئ الله زما بچي له صحت ورکړي. د چا بچي بیماران دي خدای شفاء کامله عاجله مستمره او نصیب کړي. خدای صحت ورته نصیب کړي. الله د دې حاضر مجمع خدای څه قسم مشکلات دي الله مشکلات ختم کړي. کاروباریان دي خدای غریبانان دي فقیران دي الله ستا در ته راغلي دي، زمونږ بل در نشته. الله په دا کې کاروباریان ناست دي خدای کاروبارونو کې برکت واچي. د چا کاروبارونه کمزوري دي خدای بھرپور برکت پکې واچي. د رزق انتظام خدای، د حلال رزق انتظام خدای، د اسمان او غیبی انتظام خدای وکي. الله د قرضونو نه خدای اخلاص کې. په کوم مسلمان باندې چې قرضه د خدای د قرض د عذاب نه وساتي. الله قرض په خپل دست قدرت باندې ختم کې. د دې کتاب په برکت باندې حاضر مجمع د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تاړو کچرو هسپتالونو نه خدای وساتي. او په وخت ځر کدنم دا کنیو په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی या हबीब सलाम अलैका सलाम